یو واقعه درته وایم. امام غزالی رحمت الله علیه، امام محمد غزالی، یو د امام احمد غزالی. احمد غزالی کشر دی او محمد غزالی مشر دی رحمهم الله. نو امام غزالی رحمت الله علیه راو چې دا کوم مشهور دی د احیاء العلوم چې لیکلی دا امام غزالی راغو دی د بادشاه قاضي دی، لوی جامع مسجد دی او لوی مدرسه ده ورسره او لوی شیخ الحدیث او لوی مفسر او لوی محدث دی او یو لوی شخصیت دی. خو د خپل ورور پسې مونځ نه کوه، مونځ نه کوه ورپسې. امام راضي مور ته ګیله وکړې ما پسې دا کشر ورور مونځ نه کوي. مور کېنولو، نو مور خو جدا مقام ورته بچی ته د خپل ورور پسې ولې مونځ دې نه بعد وی مونځ ورپسې کوه، وی ښه مور دې نه بعد مونځ. امام غزالی خوشحاله را روان دی په بازار کې، چاته نه پوښتنه کوي دا پلان کې مسله څنګه ده. وی ورګه دا مانځه وخت چې مونځ نه فارغ شم نو مسله به درته وایم. په لار راتلو نو په زړه کې دا راتلل چې دا خو الله رسول دی کېدی چې پلان کې کتاب کې ولا مسله وګورم حل بشي او پلان کې کتاب کې وګورم او پلان کې او چې مسله ورته هر کوم کېدی چې سلګه هدیو تو فمره کې خوشاله بشي. نو بس چې دا راغو په مانځه باندې ودرېدو نو بادشاه وخت مانځه راغلی مونږ چې شروع شو. امام غزالی خوشاله چې ولا نن خراب پسې رورم ولاړ او چې تلاوت شروع کو همدغه سوچ په مانځه کې همدغه سوچ کوي کله که صحادیه به ملو شو مسله به حل کوم دي خلکو ته مینو مو شي لا چې دا تلاوت شروع کو رکعات ته نه رسیدل دغه ټیم کې چې کوم نه وروړي واپس دا سپونه شلول او بهر چې هغه سلام وکړو چې وی کته بسرا اوسې د پجړه باندې کور مور ته وی چې نیک او خو زه دومره د شرم خو نه واخو دا د جمع نه راوت او زه په شرمونو مور ورته بچی داري ولې وی ابه وی د دغه پښتنو کې چې ته په دې مونږ کې وی کده د خلکو مسلې په دې مانځ کې حل وی د چې کوم نه خلکو نه هدیو توپی اخیستې په مانځ دا د مونږ دی. الساجد يسجد على قدمي الرحمن. امامنا حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مې د حاجی امداد الله سے پلاس کې لاس ورکنه په خپل مونږ کې چې مونږ ست او بیا ذکر کو هغه د چشتي شریف مرکزی سلسله چشتي